الرحمن الرحیم خاصیات ابواب ولا سبق نمبر 24 خاصیت افعال باب افعال ولا خاصیت خایدی زنا خاصیت باب افعال دو ورعین پکې راغله دو عین منس کی یاده اس باب کی 4 خاصیتیں ہیں ایدی باب څلور خاصیتونه دي نمبر 1 د لزوم یہ غالب ہے اور تعدیہ قلیل ہے دا باب اکثر لازم رضی غالب او اکثر خبره دا چې لازم وي متعدی کام کیږي ډیر نه کیږي لکه ته احلو لیته میں نے اس کو شیرین خیال کیا مو ته ډیر خوږ ولګېدو مو ډیر شکړلو خوږ ومندلو صحیح ده احلو لیته احلیلال خوږوالی تیل شي صحیح ده بل د مسرا ٹک اعرو ربطه میں اس پر بیزین سوار ہوا پا اغواس بنی بیکاتی او بیزینا کے نسلن ڈائریکٹ پا ملی ورکی نسلن کانا کاتا متزین زونتم نو چوالو مبالغہ یہ لازم ہے کله کله دینه دی مبالغی ولا معنا رسی ډیروالی ولا خو لازم لکته اغشو شبل اردو زمین بہت گھاس والی ہو گئی زمکا ډیر وخیدار شول ډیر واخه دی ورکی زمین بہت گھاس اگ گئی ډیر واخه پکې وشو اغشو شبل اردو اغشی شاب ډیر واخه کېدل متواعت فعل کله کله مجرد کی فعل سره د متواعت کې لکتوي سنیته اسنونا میں نے اس کو لپیٹا پس وہ لپیٹ گیا مورا ون غړلو نو روان غړل شوالو صحیح ده څنګه سره نه غړلو مخبل روان غړلو سار می سره پر اموت کو نور خپل راتو شو ټیم کای سوي راتو وی شاید تر کوګیدل ته جوړ وی کنه رغونډې دل ته درغونې غوتی ری به ساری راتو کی نور خپل نه غړی کی لکه د کانو ولا چادر خم لیدلی نن سبا دروازې کنه څنګه لاغونی راپورته کی نور خپل خيجي بیا دی تل شي سنیته خلو میرا ټوټه کړلا اسنو نخپل را ټوټ شنور موافقت استفعل کله کله باب استفعال سره موافقت کې لګه ته احلولیته دی معنا ده استحلیته اور یہ دونوں خواص نوادر ہیں خود کوم دوی خاصی دی دا کام رسی نوادر منا کام نادر شاز خاصیت افعلال افعیلال ان دونوں کی 4 خواص ہے دغه څلور خاصیتونه ګوره لزوم ورکشته لکه تیر شو کنه مبالغه ورکشته بلر کې لون رنگ ولا معنا بل عیب لکه توي احمر بہت سرخ ہوا تک سر شوالو سړنی ولو مخې تک سر شو تم بيزای تک سر شو احمر اشهاب بہت سفید ہوا براک شو سپین شولو احوالا یا احوال بہت بھینگ ہوا رسی سترگ شو سترگ کاگا شئی دا ویختی پا سترگو دیر رسگو چوالو کانا سترگی کاگی شواله احوالا احوال باب افعلال تی فعلال دی کانا خاصیاتی افعوال باب افعوال والا خاصیت تخائی اس باب کی بنا مقتضب ہے ایدی باب ولا سکوما بینا د چه د مقتضب د مقتضب چشتل شي بمانه بوری ده شلو ولا شوا پری شوا اکتضب یکتضب اکتضاب مقتضب اندینه جوړ شوا یا کنه اسم مفعول صيغه ده اصطلاح میں وہ ہے کہ اس کی اصل یا مثل اصل کے موجود نہ ہو سدیدی د پارا اصلا نوی یا دی اصل پشون دی سکون مثل دا غانوی اور حروف الحاق اور زائد للمانا سی خالی ہو دسی حروف نا خالی ستور کے الحاق وکے یا زیتی ٹکی ورکی لگی دلی معنی دا پارا دی دا شینا نئی نسا مطلب شٹولی خبره باب افعوال صدا دی دا پارا نا اصل شتا نا مثل شتا نا حروف ملحق شتا نا حروف زائدہ پکشتا زکه د چه د بوری د منه پرې شوه خاصیتی فعللا مجرد ده کنه رباعی مجرد خاصیت تخی اس باب کی بہت سے خواص ہے ان میں سے چند یہ ہیں دیر خاصیتونه دیو پکې دا قصر منه لنډوالی کو لکه ته بسمله دا
بسم الله الرحمن الرحیم پړي هغه شخص بسم الله ویلو بسم الله معنا بسم الله شو کنه صحیح ده بسم الله تل شي بسمله بسم الله الرحمن الرحیم نامی تل شي دویمه خاصیت تدیدی ولا الباس چوتا چی اور غسل کہتے برقعته میں نے اس کو برقع پہنایا برقع مروچ والا غاٹا پاٹیا برقینا بغیر رسیر سوتے نوز برقع وچا برقع يبرقع مبرقعة برقع يبرقع برقعة فهو مبرقع دا سړی مبرقع شو خزه چنگی شو ولا مبرقع شولا چی وروچولو برقع وروچولا متواوعت خود جیسے غطرش اللیلو بسرہو پا غطرشا رات نے اس کی بسر کو پوشیدہ کیا پس وہ پوشیدہ ہو گئی شپید یا غستر گرونو اور پٹکڑا لگانا نہ بس رونو نہ شش والا خرو پشوکنا نہ کسی شسیدہ خپل بنی متواعت ورکی روشی لکته غطرش اللیل بسرهو سترګو دی غ نظیر پریک دوالو ویل کله کله ډیری تیارې کی نظیرا کور نه کوي کنه خالی سبیګام سترګو سره تیارې کی کور نه کولو ایچ شي نه کتلو تکی تورې کوټی ته نو وتلو سیدا غطرش اللیل بسرهو تیارې شپې دی غ ول سترګو کور ور خاتم کړو پا غطرشا آرسی اور بگاڑ کو نہیں شو قتل سیدہ رات نے اس کی بینائی کو کمزور کر دیا اس کی بینائی پوشیدہ ہو گئی کمزور بننے لگی فا منا فائدہ یہ باب ہمیشہ صحیح و مضاعف سے آتا ہے دا ببر مشاہدہ پر صحیح یا مضاعف نہ رسی محموز سے کم آتا ہے محموز نہ کام رسی لگتا ہے زلزلہ وی خود سوالو سیدہ وسوسہ اور وچوالا خاصیت تفاعل باب تفاعل ولا خاصیت تخیز باب کی دو خاصیتیں ہیں دو خاصیتوں نے متاوعت فعللا اپاس باب سره کله کله متابعت مطابقت موافقت کی لکته دحرجته فتدحرجا میں نے اس کو لڑکایا پس وہ لڑک گیا آغا مو پچٹ وړول بس پچٹ وخت سیدا تبی صدا تبی ملیلا کړه څنګه ملیلا کله بس خپل کوزه غره پر لیلا شوالا میں نے اس کو لڑکایا اغا ټاړم څنګه لیلا سکړه پوس سارنا پس و لړک گیا تر کوزه ویخه پر ورسېده چې د خپل لیلا شوالا دحرجته گین مچ شکړلو لیل مکړلو پتا دخرج خپل بن نور لیل شولو بلدا جسے تبهرسا ناس سے چلا پنا خرو نخرو لاړو خاصیت افعن للا باب افعن لالو لخاصیت تخیز باب کی دو خاصیتیں ہیں لزوم یہ خاصیت لازم دا تیرا نمبر 2 متاوعت فعللا مع مبالغہ بابی ربعی مجرد ولا موافقت کی خوب مبالغہ برکی ڈی روی لکتوئی فعرجته پس عنجرا میں نے اس کا خون گرایا پس خون ریخت ہوا موغن وینا تالے کا وینی کے لت پت شولو سعرجته وینا منوبا سلکانا گزور موکو وینی شولو پس عنجرا پس خون ریخت ہوا وینو کې لیت پالیت شولو وینه ونه وشړېدله یا ونه روانه شو سیده دا ځای کې ډانډه باند و پیپې باند شو لا غونې سروی مروکو یو مخې په شړو شوله سعرجته پس عنجرا خاصیت افعن لال باب افعن خاصیت یہ باب بھی لازم و متاوع فعللا آتا ہے دا باب لازم آدا خو کله کله باب فعللا سره متاوع وی متاوع منا موافق مطابق اسره جوړي موافقت سره کې لکه توي ننته فتمأن میں نے اس کو اطمینان دلایا پس وہ مطمئن ہو گیا موغتا اطمینان سکون دلاسا ورکڑا مطمئن شو خزڑی تسکون ورسیدو کبھی مقتضب بھی آتا ہے کلا کلا مقتضب راشی مانا اصل و مثل نلری سیدہ لکتے اکفا ہر نجم ستارہ روشن ہو گیا ستورہ خپ زل کی دو شولو خو ازلی دو ستورے زلان دے شو اس کا مجرد نہیں آتا فائدہ ابواب ملحقات معانی اور خواص میں مثل ملحق بہا کے ہوتے ہیں سورہ ابواب ملحقات سے دیدہ غسرہ
په معنی او په خاصیت کې د ملحق بها په شان دي مگر ان میں کچھ مبالغہ ہوتا ہے ہاتھ سے نہ مبالغہ ورکی ہوئی تمت بالخیر والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر حلقه محمد وآلہ واصحابہ اجمعین الى یوم الدین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.